روان دي او دا تنظیم څه لپاره جوړ کړي په دې بل کې چې قواعد ختمېدو لپاره دویم چې کوم دي کوم یو مذهبي حلقه او د فرد په خلاف چې کوم نفرتونه پیدا کړي شوي دي چې هغه نفرتونه ختم شي ولې تاسو وګورئ نن چې کوم دي لکه عراق تباه شو نن چې کوم دي لبنان تباه شو لیبیا ختمه شوه ولې د هغه ځای خلکو د فرد په خلاف چې کوم دي نفرتونه جوړ شو او فرقې جوړې شوې تفکیر جوړ شو مؤمن په خلاف کفر بقیې جوړې شوې اسلام کمزور شو حکومتونه کمزور شو دغه شیان چې کوم دي هندوستان اسرائیل دا غواړي چې د پاکستان دا فوج کمزوري شي مذهبي حلقه خاص کر چې کوم دي د فوج په خلاف یو منظم طریقې سره لګولې ده د اکثر دا خبره راځي چې ټول ډېر زیات مختصر دي چې هندوستان کې چې کوم دي څومره مذهبي حلقه ده څومره پنډتان چې کوم دي هغې ټول پاکېده د خپل فوج د شاته ولاړ دي د هغې امداد کوي اسرائیل چې کوم دي څومره مذهبي طبقه ده هغه ټول پاکېده د خپل فوج د شاته ولاړ دي د هغې امداد کوي دغه شیان چې کوم دي روم د اسرائیل دي د اسرائیل چې کوم دي د امریکې خپل مذهبي طبقه چې کوم ده هغې امریکې فوج شاته ولاړ ده ولې دا پاکستاني فوج و دا پښتون دا د بندګۍ اسلام د خپل سپایان دي دې به راپاڅي په ملت اسلام غواړي لهذا موږ په خپلو کوچ اندوو نو لهذا دا عالم متحد والمال مشرق کوثر مقصد هم دغه دي دغه شیان چې کوم دي په 19 تاریخ روژه باندې په 19 تاریخ باندې زموږ د بابا دي سردار سید ضیاء الحسن قائمقام محمود جهاد چې د هغې په لار باندې زرګونه یوربان مسلمان شوي وه هغې د افغانستان فتحات کې خپل کردار ادا کړی وه د هغې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم عاشقان وو د هغې د عرس مبارک په سلسله کې چې کوم دي تغزل هند استحکام پاکستان امن کانفرنس ته تغزل هند څو پورې مسلمانان د هندوستان په خلاف متحد شوي دي پاکستان کې امن نشي راتلی پاکستان کې امن الله راتلېږي د باطل طاقتونو په خلاف ټول مسلمانان جوړ شو دغه شیان چې کوم دي په دې آخري روژه دغه باندې په دې جمعې باندې چې کوم دي انشاءالله زموږ چې کوم دي جلوس به وي یا هر کال موږ چې کوم دي هغه سلسله کې یو جلوس کوو یو احتجاجي مظاهره کوو د سنري مسجد ته تاسو ته درخواست ته راشئ په دې کې چې زما د اواز چې کوم ځای ته رسي ورکاران ته رسي خطبه حضرات ته رسي دا بیت المقدس دا زموږ مشن نه دی دا زموږ مقصد نه دی دا زموږ کار نه دی دا د ټول امت مسلمه ذمهواري ده دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ځای باندې چې کوم دي د ټول انبیا کرامو امامت کړی دی دغه شان چې کوم د ټول مسلمانانو ذمهواري ده چې موږ بیا تفریح په دې خبره کې راوړو شو زه دا خبرې مختصر کوم په الله ته منظور بیا په وخت راغی په دې خبرې خو د جماعت ټیمونه روان دي د الله مولا محمد شیخ ته درخواست کوم چې هغې دعا وکړي هغې خپل په دې کوم دي د مانځه ته لږ ټیم دی بل نو باباسي دا خبره کړې وه چې کله مانځه ته دا لږ ټیم پاتې شي روژه کې نو په محفل چې کښېني درود شریف وایي یعنی په دې محفل کې نو جماعت ته کښېني نو درود شریف ذکر کوي چې الله د الله فرښتې په دې وخت کې چې کوم دي دعاګانې قبلې نو پکار ده چې موږ چې کوم دي دا مختصر دا وخت سره راټول کړو او بیا په محفل کې درود شریف ذکر وکړو